د خیواد استخباراتي شبکو یا حساس ایجنسو الیکشن کمیشن ته ویلي چې د یو شمېر مهمو سیاستمدارانو ژوند ته سخت خطرې پیښې دي، ځکه نو په موجوده حالاتو کې باید په پښتونخوا پنجاب صوبو کې انتخابات ونکړي. دا په داسې حال کې چې حکومت مخالف ډله تحریک انصاف له وړاندې تورونه لګوي چې حکومتي ائتلاف انتخاباتو کې خپل ماتې لورای ویني، ځکه نو انتخاباتو نه تیښتې لپاره بهانې لټوي. خو په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز مرسیال مشر او منتظمه مریم نواز ویلي چې انتخابات به ضرور کیږي، خو تر هغه وړاندې به احتساب کیږي او د انصاف د تل دواړه چاپړي به توله کولی شي. د پاکستاني رسنیو لمه 13 ورځ د خیوات حساس ادارو د یوې غونډې پاترس کې د الیکشن کمیشن چارواکو ته خیبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په مخال د امنیتي وضع په اړه احوال تیر کړی دی. سرچینې وایي چې په دې غونډه کې د ټول ټاکنو کمیشن ته ویل شوی چې تیر کال په پرتله سرکار ډیر زیات امنیتي ګواښونه موجود دي او دا ګواښونه د سنگین نوعیت دي، ځکه نو په موجوده حالاتو کې د اعلان کړل شوی انتخابات ونه کړل شي. رسنیو د سرچینو لخوا ویلي چې د غونډه کې استخباراتي شبکو ISI او IB او د ترهګرۍ په ضد محکمې د پولیسو استازو د الیکشن کمیشن چارواکو ته ویلي چې د عمران خان، مولانا پل رحمان بلاول بوټو او یو شمېر نور سیاستمدارانو ژوند ته خطرې پیښې دي. استخباراتي چارواکو ویلي چې په موجوده وضعیت کې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتیجې کمګون قبول نه کړي نو یو نوې شړه خوم سر راپورته کولی شي، ځکه غوړه بداوي چې په داسې حالاتو کې شیډول کړل شوی الیکشن ونکړل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د عین لمحې د 90 ورځو دننه د انتخاباتو کولو امر کړی او الیکشن کمیشن په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو لپاره 13 اپریل نیټه ټاکلې ده. الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا صوبه کې هم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره د پختونخوا گورنر غلام علي په 16 مارچ اسلام آباد ته رابللی دی، خو گورنر غلام علي هم 13 ورځ ویلي چې پختونخوا صوبه کې د امنیت وضع زیاته کړکېچنه او انتخاباتو ته سمه نه ده. خو بل لوري ته تحریک انصاف ګوند پرلپسې پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د 90 ورځو دننه د ټول ټاکنو غوښتنې کوي. الیکشن کمیشن 13 هفته ویلي و چې د انتخاباتو په اړه به د سپریم کورټ پریکړه عملي کوي. د پنجاب صوبې اسمبلی په 16 نیټه او د خیبر پختونخوا اسمبلی په 18 جنوري ماته کړل شوې ده چې د هغې نه وروسته تحریک انصاف ګوند په دغه دواړو صوبو کې د عین لمحې په 90 ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټې اعلانولو لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او هم سترې محکمې له خپله انده د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانېدو نوټس اخیستی و. 13 هفته سپریم کورټ خپله پرېکړه کې ویلي و چې د اسمبلو ماتېدو نه وروسته په 90 ورځو کې ټاکنې کول د عین لمحې ضروري دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د خیواد